السلام علیکم ګرانو کتونکو دې تفهیم ګرانو کتونکو دې ټیم کې مونږ د نوخار هغه مارکیټ کې ولاړ یو چې کوم دی کې اور لګېدلی دی دا تاسو ته ښکاري دا د کپړې مارکیټ دی او د تېر 40-45 منټو شو دلته کې اور لګېدلی دی او مسلسل هغه اور خورېږي د کپړو په مارکیټ کې په عام چې کومه جونګړه وي نو افسوسناکه خبره دا ده دا لومړي ځل باندې نه دی په دویم ځل باندې دلته اور لګېدلی دی او د اربونو روپو نقصان دې ټایم کې د اور دا غریبانانو ګوره د اور یو منټ د اور چې کوم اور نقصان کړی دی دلته کې چې فایر بریګیډ دوه درې ګاډي راغلي دي او دا اور د تېر 40 منټو نه لګېدلی و لمبې د نوشهره کلا او د جهانګیري نه ښکاري مطلب دا دی دا د دې ځای چې کوم یو څو ګاډو باندې نه کېده هغه اور اوس هم لګېدلی دی او دلته چې کوم کچه دوکانونه وو نو هغې کې د کروړونو اربونو روپو نقصان شوی دی او نقصان خدشه ده دا اور مسلسل خورېږي دلته په سوونو خلک ګیر چاپېره ولاړ دي ضرورت د دې خبرې دی چې دې کې امدادي کارکون د خلک هم ځان نه جوړ کړي او د کاروبارونه بچ کړي زه دلته خبره کومه اور چې کله ولګېدو نو د دې شولې لرې لرې نه ښکاره شوې مقامي چې کوم خلک دي تاجران دي هغه مقامي چې کوم تاجران دي هغه ریسکیو ته متعلقه ادارو ته اطلاع ورکړه د هغې نه پس دلته کې خپل کوشش وکړو کوم کې د پلاستیک تارونه پیپونه فلیکس پلاستیک چې کوم پلاستیک مصنوعات دي د لرګي مصنوعات دي د هغې د وجې نه او بیا د فایبر چې کوم شیټونه دي د هغې وجې نه دا اور مسلسل خور شو او دلته خیبر بینک پلازې ته راغلو اوس هم خطره ده چې دا مسلسل دوکانونه دلته زموږ سره ملګري ولاړ دي او هغه اربونه روپۍ نقصان شو باچا صاحب دلته ولاړ دی باچا صاحب تاسو به څه وایي دا څه ګورئ ډېره مسله ده او الله دې رحم وکړي او حکومت ته اپیل کوو چې تاسو راشئ او د دې دغه وکړئ مخنیوی وکړئ ډېرو غریبانانو تاوان وشو خلک باندې جواړي او ډېر تکلیف دی او مهرباني وکړئ راشئ دې کې منډه کړه ووهئ او موږ په خپل وسایل چې څه کوو هغه موږ منډه لګیا کوو ټول د نوښار خلک دلته موجود دي خپله منډه کړله ټول هر غریب وخي حکومت ته اپیل دی چې زر تر زره راشئ او دې مخنیوی وکړئ ګرانو کتونکو صورتحال خوفزده دی خوفناک دی او مونږ بیا وایو چې دا اور تر کومې پورې چې دا اور مړ شوی ني دلته مزید ګاډي پکار دي دا یو ګاډي کار نه دی مختلفو اطرافو نه دا اور داسې ملکونه غواړي چې د دې مارکیټونو ته خطره نه شي مین صدر بازار دی مخامخ چې کوم د فروجونو دوکان هغه معمولي ذرې نه وسوځېدو نو مطلب دا دی ریسکیو والا چې کومه ګاډي لیټ را رسېدلي دي دا هم یو سوالیه نشان دی اوس چې کوم ګاډي راغلي دي دا کم دي زه بیا وایم چې دې ټایم کې د ملحقه اضلاعونه په بو تحصیل نه هم دغه ګاډي راوغواړي جهانګیري نه هم راوغواړي او دا اور مړ کړي د اور وجې نه کروړونه روپۍ دلته د تاجرانو نقصان وشو دا هم یو سوالیه نشان دی چې دلته په همیشه اور ولګي اربونه روپۍ نقصان وشي او کنټونمنټ بورډ او نورې ادارې هغه یې په پلاستیک او لرګو کې دوکانونه جوړ کړي په کروړونو روپو د هغې ټیکې ورکړي دا یو سوالیه نشان دی چې د دوی دا تاوان دا به اوس کنټونمنټ بورډ ورکوي او که نه دا به صوبایي حکومت مرکزي حکومت ورکوي نو افسوسناک صورتحال دی دلته نوښار نن بیا قیامت صغرا کې ډوب شو دا قیامت صغرا دی پوره مارکیټ معاشي حق او د کاروبار زما د نوښار ښایست هغه ایره شو نو صورتحال خراب دی زه دلته چې څومره خلق دي مقامي چې څومره نږدې خلق د اواز اوري را دي چې دلته دی امدادي کارکون ځان نه جوړ کړي د اور مړکولو کوشش دې وکړي دلته دی د سامان د منتقلۍ کوشش وکړي یو دوکان نه بل دوکان ته سامان ورو کړي هغې کې د ځان نه کارکون جوړ کړي او که دا صورتحال نو بجلي څو ورځو دپاره دلته بجلي منقطع شوه د بجلۍ ټیلیفون د اوبو د تجارت ټول صورتحال دې ټایم کې درهم برهم دی او موږ ټول په خپل مددګار باندې لګیا یو او دا منډې وخو او دا ملګري دوستان ټول لګیا دي خپل خدمت کوي نو برای مهرباني ایگزیکټر صاحب ته خو د دې ځینې ډېر ټیکسونه علي
نو برای مهرباني وکړه چې راشئ دې غریبانانو تپوس وکړه او دوی غریبانان ډېر جزان خلک دي چا د 50,000 لک روپو مالونه اوس یې ځلې شو دا خلک پراته دي چا باندې څه چلو شو خلک جاړي چا باندې څه چلو شولو برای مهرباني وکړئ سیکټر افسر صاحب د کرسۍ نه راپاسه او دلته راشه په دې موقع باندې ودرېږه دې تپوس وکړه اوس خو د چیرمین هم جوړ کړی دا چیرمین دې هم راولېږه چې دلته ودرېږي او خپله کارکردګي وښیي په دې خو نه کېږي چې په کرسو ناستې په 100 روپۍ فنډونه هلئ د غریبانانو خدمت وکړئ مهرباني به مو وي والسلام